بل بابا د بوزه د مشرین تروري وړایم بابا وته ګیلې ته څم خوږ د ماسینا شوله ترورې ماښام شو کربلا د جنازې ته ځم ستړي سکینه شوله یا غریر شمای آی ود مشرین ترورې ما وړوي ګله وکسي ژور ګودل کې یخې دې زبې اسرې ته څم ما خو اندېښنه شوله ترورې ماښام شو کربلا د جنازې ته ځم ستړي سکینه شوله یوه د مشرینې ترورې و د مشرینې ترورې ما د بابا په خویږي خوب خوب نرسی زمو سفیر د بابا زخمی زنې ته څم ستړي سکینه شوله ترورې ماښام شو کربلا د جنازې ته ځم ستړي سکینه شوله یا زه خو به سبې پورې مړه شمای آی زخمی د ما زخمی زړه د خوږېږي ترورې یا خو ما پرېږده ولم درته ارګمې ته څم ستړي سکینه شوله ترورې ماښام شو کربلا د جنازې ته ځم ستړي سکینه شوله سید رفعت څنګه شپه دې ډېره لدانه سکینه شولا یا حسین ومتمیانو
حسین لټلی قافله کربلا نه شام ته روانه شوه وی صبرو ورو درسي یو مقام داسې راغلو یو مقام داسې راغلو څه ګرمي زیاته وه د حسین خیل خانه ډېره تږي دی څه د یای مینې سره یې واورو یو منزل باندې ایساره قافله شوه یو منزل باندې ایساره قافله شوه شام سفر دے ډېره تږي ساکینه شوه ظالمانو ځان د سیوري جوړې کړلې ظالمانو ځان د سیوري جوړې کړلې سری ګرمي سا زهره ستړي خیل خلا شوه خپل ترور داسې آئی شام لخر کې د ویشوه شام لخر کې د اوبه ویشېږي ترورې شام لخر کې د اوبه ویشېږي ترورې ممړ قسمت نه بیا ډېره ګیله شوه ترورې ترورې ویر به شم وچې شونډې وکسي د ما شیرینې ترورې ویر به شم وچې شونډې وکسي کندې رحم وکي اور د ما سینه شوه لور شمار ډېر ظالم دی ورته ماسا لورې شمر ډېر ظالم دی ورته ماسا د مګرانې لورې ورنه زیاته که اوبه یو کې درشوله وه ترورې تندې نه مې ډېر صبر وکړو ترورې تندې نه مې ډېر صبر وکړو زه وړه یم د شام یاره ډېره اوږده شوله ومدمیانو ومدمیانو لیاره اوږده وه د شام لښکر کې اوبو داسیا وه سکینه شونډې پرې ګوچې خللو سکینه
شونډې پرې ګوشې خلې خدایانو شمري ته یې کړي اوبو سوالونه دي متمیانو کله وړه بلبله کاروان روان شوه ټوله نه اخر اوښه باندې سوره کړې وه اوښه چې کله تللو وړې بیبي به ورور د اواز وکړه وروره لوېږه تاسو به اورېدلې وي کله د شام کاروان روان شولو وړه وړه وړکي میندو ګوتو کې راخستې وو یو بل منظر و د میندو لاسونه یې تړلي وو څومره طاقت و وړو وړکیو کې میندې نیولې وې کله طاقت ختم شي وړکي په ځمکې پرېوتله غږ مې وکړ مورې لوېږه سکینه بېله اوښنې سوله وه داسې زمکې ته راغله بابا بابا یې کړي غږونه دي متمیانو جلکای راوځي خلاص دي لاسونه وي جلکای خدایا د چا په خوی کې د واړه ورونه وي خدایا زور نږدې شم قرار قرار مخونه کله چې نو بیا پرتای نشو څه ودرېږو بیا چې نستای نشو څه کله چې نو بیا پرتای نشو بیا چې نستای نشو وړه ملیا مخاورو زخمي کنو وهر وخت خوږېږي لکه راریږي متمیانو بیبي نادانه وه یا د خرابې په بندیانو ګرانه وه شیرینه دراري سروته لاسته وه ابدي وروري ګریوان شلولی و شمر ټول فوج کې اوبه تقسیم
کی خدایا شمردو پہنچ کی تقسیم کی خدایا سکینانو بی عبوب یا بادش ولا سیدریفہ بی بیتان دوا نصیب کے لاستڑلی دیر تگی شام کے مراشوا یا برای تاجیل ظهور امام بلندتر صلوات ورونو ته خواست کوو چې یو قدم مخته راشي ورسته کوم خلک راځي هغوی ته تکلیف دی شابه صلوات واستوئ پاتې یو قدم مخته راشي تاسې مؤمنینو نه یو بل عرض کوو چې د دغې مامبرګاه خادم و خدمتګار و کربلایي حسین اکبر هغه د څو ورځو نه زخمي دی څوری چا توفیق کېږي هغه ورته خپل حد الوسع چنده وکړي ښځو خویندو میندو ته سوال کوو چې هغوی ورته چنده وکړي چې هغه ته یې ور ورسوو صلوات بر محمد و آل محمد صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه پروردگار عالم د زمانه امام ظهور باندې تعجیل وکیو بل صلوات با آواز بلند واستو وعجل فرجهم د حسین غمجن او قدرمن مور د مودي مجلس ته تشریف اوري وکیو بل صلوات با آواز بلندتر واستو اللهم صل على محمد وعجل فرجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى ثم الصلاة والسلام على علي المرتضى والسلام على
फातिमत ज़हरा व अलल मस्मू वल हुसैन वल हुसैन अल मज़लूम الذي رأسه من الكربلاء إلى الشام رأسه من الكربلاء إلى الشام يهدى وحرمه من الكربلاء من الكربلاء الشام يسرى الذي قال في وقت آخره من الخيام يا زينب يا ويا أم كلثوم وخصوصا يا سكينة وخصوصا يا سكينة عليكن مني سلام أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات محمد وعجل فرجهم अज़ादारान इमाम हुसैन आशिकान इमामत व विलायत बेरंगुरनी जामा दी अक्सर जवानान दी परवरदिगार आलम तदमुदा दुआ दे परवरदिगारा दमू जवानान नौजवानान द करबला मकसद सरा आशना की व द करबला मकसद ता रसीदल तौफीक इनायत की आशिकान हुसैन कलम सदरूदिए यो लगमीने सर बुलंद आवाज़ सा
بیا وعجل فرجهم دی د باد په ویر نه کو ځکه څه د زمانې امام ضرورت دی ته مینې نه ډاک بلند اواز سره یو درود ویو په محمد و آل محمد باندې ډیر عجله او تیزی سره خپل موضوع ته چون کې بیګام لګورې شوی خپل موضوع نه تاسو توجه ان شاء الله ما سره دی بیدار زړه سره مینې سره محبت سره انرژي سره د موجامې کې وختینی جوانان هم شته څه اوسي سرونه ګیرې سپین شوي دي و د دې زمانې جوانان هم شته دي قدیمی جوانان څه اوس مشرانو عنوان ورته میلاویږي دا د موجامې هم عزت دي و هم برکت دي پروردګار د دغه عمر کې اضافه وکړي بیګم عرض وکړل کوم ایام تاسو خدمت کې تلاوت کړل انسان کامل چونکه موضوع سنگین دی ډیر تیزی سره زه بیګا والا څو نقطو ته اشاره کوم عرض وشول څه پروردګار عالم دی آیه کې پیغمبر اعظم شان ته ارشاد کوي پروردګار ارشاد دی شان سره دی پیغمبر ادم هغه وخت یاد کړه چې د تا پروردګار ملائکو ته اعلان وکړل چې زه غواړم ځمکې باندې خپل خلیفه جوړ کړم ملائکو سوال وکړل اتجعل فیها من یفسد فیها پروردگار آیا غواړې ځمکې باندې هغه څوک خلیفه جوړ کې صدقه کار فتنه او فساد دی د انسان مذمتی بیان کړل پروردگار نے تپوس وکړل بیا ما عرض وکړل بیگام البته دوا قسم ته سوال ذکر کړل څه سوال یا جهالت واجب نه دی نه پوی واجب نه ځان پویولو د پاره دی څه د ملائکو علم زیات دی کیدې شي دلته کې ملائکو ته علم وې یا اناد و دشمنی واجب نه دی اعتراض شکل کې غا ملائکه نه کوي یو دریم حالات دی کلا کلا سوال دی د پاره کیږي سوال کون کې معلم دی توجه ما طرف ته دی چانا تپوس کیږي سوال کیږي غام عالم دی لکه څنګه یو امام بل امام نه تپوس کوي سوال کوي دغه کې هم کوم امام سوال کوي غام عالم دی وکم نه سوال کیږي غا خاص عالم دی دا سوال خپل ځان پویولو د پاره نه دی بلکې تعلیمی سوال دی د پاره کیږي څه امام نه تعلیمات واوري و د امام خبر نور خلکو ته ورسي توجه ما طرف ته دی لذا د ملائکو سوال کی دی شي یا دیوا جن وی خپل ځان پویولو دیوا جن مویل شون سکی دی شي ملائکو ځان پروردگار نه علاوه د بل چا علم نه محدود ویو کا نه دی صرف پروردگار دی څه د علم نه محدود دی حد و مرز نه لري انتها نه لري نور څه څوره مخلوقات دي دغه علم پروردگار په نسبت محدود دی لذا دی واجینا پروردگار ورته یې څه دا خبران دی آیه کې ذکر شوی دی انی اعلم ما لا تعلمون زنو شیونو ما ته علم دی تاسو ته نشتا دی دینا پاتا لگیږي کا څه ملائکه څه عقل دی ملائکو کوم حقیقت ته عقل دی زنو ځایو کې ملائکو تام علم نشتا دی لذا د انسان مذمت بیان کی بیا د ځان تعریف هم بیان کی ونحن نسبح بحمدک ونقدس لك پروردگارا انسان کار فتنه و فساد دی و د مو کار عبادت و د تا تسبیح و تقدیس دی یو قسم
इजहार मेल की सदक खिलाफत कुम उनवान दे धर्मुता मिलाओ दिन अंदाजा लगेगी कम से इंसान सोरा आजामत लरी तवज्जो ममा तरफ करे लिजा बलतरीन उनवान से कुरान मजीद के इंसान ता मिलाओ शवेरी गा खलीफतुल्लाह उनवान दे बिगा मार वकड़ वाजे सरे जका कला तजमा के बांधे द परवरदिगार खलीफा जोड़ेगे दी मकसद दादे सदता वजूद के जना दसी सिफतुना दी सना द परवरदिगार सिफतुना दी तवज्जो मदे का ना रे घबरावे गुमा इंशाअल्लाह रसूल कला इंसान द परवरदिगार मारिफत तदिहात के मार्ज वकड़ल तासो युद्रुद पे मोहम्मद व आले मोहम्मद बांधे बुलंद आवाज सारा मार्ज वकड़ल कला इंसान द खिलाफत द इंसान वजूद के इवत तो हम शक्ल के दे इवत टैलेंट शक्ल के दे यो सलाहियत व इस्तेदाद दे दा तो हम परवरदिगार द हरी व इंसान वजूद के चावले दे खुजना द दी हिफाजत वो की बेकला द कमाल माना को गजी के इंसान ता पता लगेगी कमाल खुमा वादा देर कड़ी व सवाल सो जुमले इंसान पर बेगा मार्ज वकड़ल स इंसान अजामत सद इंसान व बशरियत गोले सर सवद मोहम्मद व आले मोहम्मद दी सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल मार्ज वकड़ल कला द इंसान खिलकत वशवल परवरदिगार आलम इंसान ता मारिफत वेरकड़ल इल्म वेरकड़ल या वदा मार्ज वकड़ल अव्वलीन खिलकत कायनातों के परवरदिगार से कला कवल इंसानी पैदा उकड़ल खुद इंसान नूरानी शक्ल अर्ज में वकड़ल अव्वलीन खिलकत द मोहम्मद वशवल ब्या हजरत पैगंबर अजीम शान ये अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी व अना व अली मिन नूरिन वाहिद द याद वलारो अव्वलीन खिलकत परवरदिगार द मा नूर खिलकत वकड़ल खुदा याद वलारो द मा व द अली नूर के फारक निश्ता दे जवा अली व नूर नयू अर्ज मवत लिजा द इंसान अजमत दर तखैम अव्वलीन खिलकत नूरानी शक्ल के दमाओ दता शवे लिजा परवरदिगार आलम दता वजूद के द खिलाफत वाला द टैलेंट वाचावन अंदी खिलाफत सो उराफा और ता इंसान कामिल नहीं अंदी वाजिना दता अजामत दे रसू इंशाअल्लाह दी के शाक हुआ नको कला इंसान दकुम जबानदाऊ यमसकुम तोखमी द था वजूद के चावले दे कचेरी दी सही तरबियत वकरल ता हरकत शुरू करल कमाल तरफ तरवान से सोरा दता कमाल ज्यादतीगी और गहत के दता वजूद के द परवरदिगार सिफतुन ज़हूर की तवज्जो मदे का ना दे दता वजूद के द परवरदिगार द सिफतुन ज़हूर की घबरावे गुमा इंशाअल्लाह रसूल आसानी सरा हल की लिजा कल दता वजूद के द खिलाफत तो हमवा चावल तवज्जो मवा तरफ तवी अंदी तो हम चावल सारा दी इस्तेदाद देर कावल सारा परवरदिगार था अजामत देर करल वावरा दमाओ दता खिलकत कुरान मजीद के मौजूद देगा कुम निज़ामी ख्याल खावरे हवा उबोने पैदा उकड़ले सैरी था मुलीद वकड़ल नुतफा मुजगा अलका गदबादी दुकी शक्ल देर करल बे वखावर बांधे रहा वस्तला परवरदिगार आलम यही चूंकि टाइम निश्ता दीदी वाजना आए तिलावत न परवरदिगार आलम यही सकला इंसान दमदी शक्ल तैयार शुअल सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखर गदबाद में इंसान था अगर हकीकी शक्ल वेर करल
د انسان حقیقت مو ویر کړل بیا چې فتبارک الله احسن الخالقین کله د انسان خلقت وشي پروردگار عالم یې چې یاد ولره ای انسان لقد خلقنا الانسان توجه ما طرف ته وی لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم ای انسان یاد ولره بهترین شکل متا ته دیر کړل توجه مده کنه کوم شي ته پروردگار وي څه خرو یو خو د انسان نظر دیگا کله حقیقت مطلق پروردگار ایو موجود ته وي څه خرو خو هغه خرو دیگا لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم یاد ولرا انسان ما بهترین شکل کې پیدا وکړل څرنګه شکل کوم عظمت پروردگار ایو ځکه انسان ته مبارکه ندی ورکړي خو څکلا د انسان خلقت وشي ثم انشأناه خلقا آخر بیا انسان ته یو نوې حقیقت ورکړل چې حقیقت پروردگار فنفخت فيه من روح خپل روح میں انسان کے واچول توجہ مدے کا نا کلا روح ورکے واچول پروردگار بیا جانتا ایوارڈ ورکی سیئی فتبارک اللہ احسن الخالقین پروردگارا مبارک شتڑی خرو خالقی ویلے انسان دا دیر عظیم شکل کے خرو شکل کے بہترین ماڈل کے جوړ کړل اندا واجب ملائکو ته ویلو رسوموس کله ملائکو ته اعلان وشول پیغام دا حدیث عرض کیا نا بیا هم ایمان تازاش خو توضیح لگ ضرورات دی غدبادی ملائکو ته ویل ملائکو حضرت آدم ته علم ویر کړل توجه مده کنا حضرت آدم ته علم وکړل ملائکو ته ویلو چې اوس ورته سجدا وکړو زه نه پوهېږم چې د حضرت آدم علم واجنه ملائکه سجده وکړي که کله د محمد و آل محمد علم وکړي بیا بي څه حالات وي توجه مه دی که نه دی دې واجنه خو ورته یې پیغمبره لږ ته خپله ورته اعلان وکړه څه که چیرې کائنات پیدا شوي دي د محمد و آل محمد واجنه دي دا انسان واجنه توجه ما طرف ته انسان تم عظمت ورکړل پروردگار شرط دا دی د کسې د خلافت ولا د جمله د مولا علی علیه الصلاۃ والسلام تاسو اوریدلی مختلفو معصومینو نه راغلي من عرف نفسه فقد عرف ربه چا ځان او پیژندل غا پروردگار پیژندې شي ویلې ځکه چې پروردگار عالم یې زب اول د مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام دا قول نقل کم شعر شکل کې دی اے انسان یاد ولرا اتزعم انك جرم صغير وفيك انت وعالم الاكبر اے انسان ایت گمان کے ته یو وړو کې موجود یې نا مولا دې څه کائنات تا وجود کې پړتی کائنات د تا وجود کې دی دیو جنا پروردگارم یہی قرآن مجید کے سنریہم آیاتنا فی انفسہم زخپلی نشانی انسان تا دغه وجود کے خیام دما نشانی کسے بیگا مارس کرے وکم چه خلیفہ و آغا چوک چه دا چا خلیفہ جوڑی گی دغو کے جنا مشترک خصلتونا پکار دی ہر کس دا ہر چا خلیفہ نشی جوڑی دے اے انسان زغوارم زمکی باندے تا خپل خلیفہ جوڑ کم تا چیرے زانو پیجانے خپل زانو پیجانے آسان خارچ نشی رجون سیئی پروردگار وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم دا جملہ واورا یو درود ویا پا محمد و آل محمد وان وآل محمد وعجل چیئی پہلا درتا درباندے زانو پیجانی چھے انسان تا چھو کیے تا دا زان نا پیجانی زدر تا دا تا پروردگار دا تا خالقیم دا تا مالکیم زد پیجانم چھے تا چھے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اے انسان ما دا حضرت
حضرت آدم اولاد تا انسان تا کرامت و عزت ویر کړل. توجه منه دی، توجه ما طرف ته وي. ما عزت دیر کړل، ما شرافت دیر کړل، ما کرامت دیر کړل. ورزقناهم من الطیبات. یاد ولرا کله ته کریم شولې تا ته پاک رزق ضرورت دی. توجه مې دی، تا ته مو پاک رزق دیر کړل. ځان باندې رزق حرام نه کړي. پروردگار حرام رزق نه دی دیر کړی. ما ته کریم پیدا وکړې، پیدا وکړلې. عزیز انسان حرام رزق سره نه جوړیږي، رزق د حلال وخوره. بیا څه یې وحملناهم فی البر والبحر. انسان ته هم څومره قدرت ویر کړل، دومره قدرت هم ویر کړل څه وچې باندې هم زندګي کوی شي، دریابونو کې هم زندګي کوی شي. نشوې پوهېږه دا پروردگار قدرت دیر کړی دی. اوس در باندې ځان پېژني. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اے انسان یاد ولرا نور مخلوقات باندې متا ته فضیلت دیر کړل. چونکه یو تاسو مولانا شوی دی، نور څه خو هڅه انسان سره مقابله نشي کوي. ویلې قرآن مجید یې، قرآن مجید سی توجه ما طرف ته وي. 27 نمبر آیت سورہ بقرہ کې ارشاد فرمایي اے انسان ځانو پیژانا. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا. اے انسان خپل ځانو پیژانا، عزت پیژانا، کرامت پیژانا، شرافت پیژانا. اے انسان ته شریف یې زمکه کې څه شی دی غمه تا د پاره پیدا کړی دی. عزت درته ښیږم، مقام درته ښیي، څه خرڅ نشي که خرڅېږي قیمت وپېژنه. تا ته قسم په خدای که یوه وړه وړکي ته جواهر ویر کړي، لالو جواهر ویر کړي، یو آیسکریم ورته ونیسي هغه بدلوي. څه وجې نه؟ چونکې هغه د جواهرو قیمت و حقیقت نه دی خبر. پروردګار درته یي څه سبا د بیا بنا نه وي، قیمت تا والا درته زه ښیم. ما پیدا وکړې، زه درته ښیم څه ته څوک یې. څه درته یي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. اے انسان یاد ولرا پروردگار زمکه کې څه شی دی غیر تا دپاره پیدا وکړي دي. بیا صبر ونه شول، نه زمکې نه، پروردگار یې سخر لكم ما في السماوات وما في الارض. اے انسان زمکه نه، زمکه اسمانونو کې څه شی دی هغه تا وجې نه پیدا وکړي دي. زمکه څه شی دی؟ زمکه اسمانونو کې څه شی دی هغه تا دپاره وي. دې وجې نه خو پیغمبر ته یې پیغمبره د ما اعلان وکړه، د انسان د خلقت اعلان ما وکړل، د فضیلت اعلان یې ته وکړه. څه ملایکو ته پاته ولګي لږ ایمان تازه شي، خو بیا ولې نه شو. توجه ما طرف ته جوانانو دپاره خاص کر. دې وجې نه د تکبیر، الله اکبر، نعره رسالت، لږ تیز لاسونه اوچات. لږ تازه شو. اے انسان پیغمبره د ما د انسان د خلقت اعلان ما وکړل، ملایکې ته پاته نشته دی، لغوندې ورته وښیه چې د انسان فضیلت که چېرې کمال ته ورسېږي، خلیفت الله جوړ شي، دغه عزت څه دی. اے انسان وښیه ورته، ملایکې ته وښیه، فرشتې ته وښیه چې کائنات څومره دي هغه پروردګار ما ورته وجې نه پیدا وکړي دي. دې وجې نه پیغمبر ته یې حدیث قدسی دی، پیغمبر آدم ته د فضیلت اعلان وکړه. پیغمبر څه یې یاد ولرو، پروردگار ورته اعلان کوي، خو مخاطبی بیا چوک دی پیغمبر. پیغمبر آدم لولاک، توجه ما طرف ته دی، لولاک لما خلقت الافلاک. پیغمبر آدم کتن نوې ځمکې اسمانونه بنو. توجه غواړم، لولاک لما خلقت الافلاک، که ځمکې
اسمانونه دي د انسان وجه نه دي انسان کامل وجه نه دي پیغمبر ادم کته نوې زمکه اسمانونه بنو لو علی لما خلقتك كعلي نوې تبنوي لولا فاطمه لما خلقتكما یاد ولرا كفاطمه الزهراء نوې نبتوي نب علي ونبدا جهان توجه ما طرف ته کائنات متاسو واجنه پیدا وکړل دا جمله وره زمکه اسمانونه متاسو واجنه پیدا وکړل تم چا واجنه پیدا وکړل عظمت دی واجنه دی توجه مده کنه کائنات متاسو واجنه پیدا وکړل تم ځان د پر پیدا وکړل پروردگاری دی جمله باندې پوي نشولو عارفانه جمله دې کا پوي شی ور باندې یاد ولرا کله حضرت داؤد تاسو کی پروردگارا لماذا خلقت الخلق پروردگارا مخلوق د ویلې پیدا وکړل پروردگار ورته چی كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف توجه غواړم كنت كنزا مخفيا فاحببت واورو کم توجه ما طرف ته وي د دې سترګې ولاړو د دې سترګې یو درود یا په محمد و آل محمد باندې پروردگار خلقت د ویلې وکړل پروردگار ورته داوود پیغمبر ادم كنت كنزا مخفيا زبط خزانهم فاحببت ان اعرف د ما مرضی دا راغلله ما ته دې شي خواند راکړل څه د ما معرفت وشي زه وپېژندلی شم فخلقت الخلق لکي اعرف ما خلقت وکړل څه د ما معرفت حاصل کی خدا یاد ولرو کائنات متا د پر پیدا وکړل ته مزان د پر پیدا وکړل بیا کائناتو کې انس او جن محمد او علي واچې نه دي محمد او علي مزان د پر پیدا وکړل دا د تا عزت شول کوم ځای ته ورسولې زمکه اسمانونو نه اوچات کېږي توجه مده کنه بسم الله خلیفۃ الله کوم ځای ته ورسولې اے انسان تا نه پاسه یو شی دی هغه د تا پروردګار دی نور تا نه پاسه څوک نشته دي زمکه اسمانونه دا متا د پر پیدا وکړل ته مځان د پر پیدا وکړلې د دلځي کې ورسولم اسمان یو بل ځکه یې څه اولایک کلنعام بل هم اضل انسان په مثال د حیوان دی غنم بدتره دی بیا یې راوتغولې یو درود ویه په محمد و آل محمد باندې ای انسان دا یاد ولره کائناتو کې دانه زیاد فضیلت والا چوک نشته دي کائنات متوجه نه پیدا وکړلو بیا مخکې کله پروردګار راشي بیا درته ای انسان یاد ولره اولئک کالانعام بل هم اضل ای انسان یاد ولره ته حیوان پروردګار دا څه معامله دی کله یې څه حیوان زمکه اسمانونه تا د پاره دي کله یې څه غنم بدتر یې دلته کې چا سوال وکړل چا نه دلته خو نشته مولا نه وکړل مولا دار تویا حیوانات څه کوم حیواناتو نه مو افضل یم قران کې غنم لاندې راوستو خدا را تویا الملائکه افضل ام بنو آدم ملائکه افضل دی یا انسان افضل دی دی جواب ورته مولا دو جملو کې ور کړی دی یو فرمولا دی کائناتو د پاره دی باندې ثواب است توجه ما طرف ته ما خبر باندې پويګو دا د انسان عزت دی انسان ته ځان د پاره پیدا کړی لذا بحث دی چونکه ټایم نشته دی بحث شروع دی
فلسفي خپل نظریه ورکړي. یو درود یا په محمد و آل محمد باندې. دا کوم وخت چې انسان کمال ته رسیږي، توجه غواړم، انسان کامل چوک دی. او خو یې پیژنوم که انسان خو پروردگار یو عمومی فضیلت ورکړی دی، د خلافت تخم د هر چا وجود کې چولی دی. اوس بحث شروع دی څه کوم یو انسان دی چې کائنات غه دپاره خلق شوي دي. انسان کامل خلیفت الله، قرآن کې ورته خلیفت الله نه یي، عرفان کې ورته انسان کامل نه یي. د انسان کامل دی چوک. توجه ما طرف ته دی. فلسفی خپل نظریه، عارف خپل نظریه، لازم ولکم دی خپل نظریه دی، مختلف مکاتب دی، خو هر چا والا خو نشم ذکر کوي. مو به د درې نظریې ذکر کوم. فلسفی خپل عینک سره کشي. توجه ما طرف ته. دا عینک خو ډېر فار کوي که تور عینک واچې هر څه درته تور لیده شي. توجه غواړم، عینک فار کوي. یو ځل ته شفاف، یو ځل عینکو ضرورت هم نشته. چا سترګې وي بیا حقیقت کتی شي، خو کړوند وي بیا د عینکو ضرورت. مو خو لغوندې ړانده خو یو که مو ته د عینکو ضرورت شته دی. د حق والا عینک واچې حقیقت په وکسي. تور عینک د واچولو بیا به تور کسي، شنه عینک د واچولو هر څه به شنه کسي. توجه غواړم، عینک فار کوي، جهات هم فار کوي. کوم ځای کې ته ولاړې کوم ځای نه یې کسې غام فار کوي. حاجي صاحب توجه ما طرف ته. یو مثال به ډېر کم لغوندې تازام شو که یی څه یوې ښځې مېړه ته وویلو، خاوند ته، تاسو خو مېړه ظاهرا څه بل څه ته یې، خاوند و شوهر ته یې وویلو. شوهر ته یې وویلو څه ګربلایي حاجي صاحب لاړ شه لږ ګیلاسونه راوړه بازار نه. زه درته یم څه کسه دید فار کوي. که صحیح ځای کې ونه درېدې، صحیح عینک ته وانه چولو، دید فار کوي. ورته یې څه لاړ شه ګیلاسونه راوړه بازار نه. یوه بازار ته لاړل، ګیلاسونه یخي وو. دا مو ځکه خالي پرېښله څه لغوندې پریکټیکل درته وښیم. ګیلاسونه دي شان سره یخي وو، شپې ګیلاسونه یخي وو، 12 ګیلاسونه. توجه ما طرف ته دی. راغلل ودرېده دوکاندار ته، ورته یې څه ګیلاسونه مه پکار دي. ورته یې څه دا ګیلاسونه دي یخي دي 2-3 قسمه. سترګې ورته وغړولې، ورته یې څه ړوند شي، اوبو دپاره دي خلم، دا خو باندې کم سرویور کې نشته دی. خاندي دپاره دی خو پکار دی درس واخلو. ورته یې څه حاجي صاحب کربلایي غلط شوې لږې اوچات که، اوچات یې کړل. ورته یې څه خدای نور هم ړوند که، کوز دینات سروی کړی دی ورکې. دې کې به څه اوبه اچو. یو درود یا په محمد و آل محمد باندې. کسې فار کوي کم جهاد اسی کله کله فیسبوک کې یو چی واچي بل نام خپله کې جګړه وي، جهتونه یو یې څه چیرې بل یې څه نام. دا هغه مثال دی. لذا جهاد فار کوي. فلسفې والا یې نه کاچي. توجه ما طرف ته. عارف د عرفان والا یې نه کاچي. میټیریالیزم د مده پرستی والا عینک اچي. یو علی دی څنګه د حقیقت او عینک دی. توجه ما طرف ته وي. پیغمبر درته یې څه یاد ولره، که چیرې خپله لوند یې نشي رسیدی بیا زه درته لیار ښیم. علی مع الحق والحق مع علی. یاد ولره که چیرې غواړې حقو ته ورسیږي بیا علي سره میلاو شه، د علي عینک واچوه، حقو نه به جدا نشي. دړانده په لاس نیولې دی قرآن، خبر نه دی
څه لیکلي ورکې څه دي قرآن د هر چا کار نه دی مولا علي علیه الصلاة والسلام یې څه حق ما سره دي زه حقو سره یم بیا پیغمبر یې څه علي مع القرآن والقرآن مع علي علي قرآن سره دی قرآن علي سره دی یاد ولره نهج البلاغه کې مولا علي علیه الصلاة والسلام یې نن سبا خو هر څوک قرآن راخلیږم راوچاتی کی پړاویم نشي تفسیریم کوي خدا یاد ولره مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام یې سید مامنون کیو یاد ولرو کچېره غواړو قرآن سره خبرې وکړو قرآن کوم د تاسو لاس کې دی توجه ما طرف ته وي کوم قرآن د تاسو لاس کې دی دا قرآن صامت دی قرآن صامت مطلب څه دی ګوانګ یعنی خبرې نه کوي مولا یې څه بیا څه وکړو مولا څه وکړو مولا درته یې سیاد ولرا کوم د تاسو لاس کې دا قرآن صامت دی علی قرآن ناطق دی قرآن صامت چا سره خبرې نه کوي که غواړې قرآن صامت سره خبرې وکړي د علي ژبې نه یې واوره نازل اندی د پاره شوي کنی د محمد و آل محمد زه کوم ځای دی ویو کوم دا دنیا نه دی دا ملک نه دی ملکوت دی لغون دی عرفان ته څومره پوه نه شو ما زړه خوبصورت شي یو درود یا په محمد و آل محمد باندې هغه کیسه ما سره وش لذا ما څه عرض به وکړم څه قرآن ناطق علی دی قرآن کا آسمانونو کې هم دی یو درود یا په محمد و آل محمد باندې ما عرض وکړم علی مع القرآن والقرآن مع علی ای انسان یاد ولرا لکه څرنګه پروردگار عالم قرآن مجید کې یی لا یمسه الا المطهرون ای انسان کچېره غواړي قرآن ته ورسېږي قرآن ته رسیدو د لپاره طهارت ضرورت دی بسم الله ظاهري قرآن ټچ کې وضو وکا قرآن باطن ته رسېږي د باطن وضو به وکړي مولا حسین والا وضو څه وکړبالا کې کوم ملګری ور سره و وضو وکړل که خو هغه وضو اوبو والا نه و هغه د شهادت وینو سره باطن پاک شول لذا چې قرآن مجید کې دا جمله واورو یوه نکته بیا درته یم څه لږ مې ایمان تازه نن سبا د مو مولا علی علیه الصلاة والسلام مظلوم دی ویلې څه هر چوکې څه د علي مینه د ما زړه کې دی خو لغون د علي نه خو هم تپوس وکړه څه د تا ځای چېرته دی واوره دا جمله واوره مولا علی نه خو هم پروردګار نه تپوس وکړه پروردګار درته یې څه یاد ولره انما یرید الله دغه کې قرآن نه یې کچېرې غواړې قرآن ظاهر کې ټچ کې وضو ضرورت دی کچېرې غواړې د قرآن باطن ته ورسېږي پکار دی د انسان باطن پاک وي څومره د تا باطن پاکېږي او حد کې ته قرآن ته نږدې کېدی شې څومره باطن پاک دی کچېرې 50% د پاک شول قرآن ته 50% رسیدی شي نشوې پوهېږم کچېرې 70% رسیدی شي که باطن د 100% پاک شو ته به قرآن شي قرآن به تا جوړ شي د تا وجود به قرآن شي بیا نږدې کې هم ویه کوم بیا قرآن نږدې کې هم قرآن تلاوت کوي دا جمله واوره دا د ایمان درجې دي دا د طهارت درجې دي څومره د انسان طهارت زیاتېږي وڅکم غځي کې مولا د طهارت د کمال بالاترین مرتبه کې نږدې کې خدا هم واوره نږدې کې د علي زوی قرآن تلاوت وشول په تیزم وشول خو ټولو وانه وړېده د حسین د اهل بیتو قرآن تلاوت د پاره هم غوږونو ضرورت دی رچون اوس لذا څومره د انسان طهارت زیاتېږي باطن رسیدل ګپ نه دی ویلې
فیصلہ دے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یاد ولرا اے انسان کا غواړي اہل بیتو ته ورسیږي د پروردگار فیصله دی چې اہل بیتو ته نجس و پلید نشي رسیده. همداسې دی مو خو د بل څه نه یو مو د یو څه که غواړې علي ته قرآن نه ملاندې ګاڼې د علي مظلومیت وکړه ورځې به نشا وکړي شپې به تماشا وکړي بیا به یې چې زه د علي عاشق یم ما زړه کې علي دی و پروردگار یې څه ناکام هر څوک اهل مو د مجتهد مانو مندي واجی نه دا نکته بیا واوره مجتهد سمو مانو د مو ایمان دادی لکه د ایمان تازه شي دا جمله واورو د مو ایمان دادی څه یاد ولرو ای د دنیا خلکو مو د مجتهد ډایرک نه مانو مجتهد اطاعت نه دی بلکې د مجتهد تقلید دی ځکه چې د ما عقیده دا دی چې د علي دروازې ته که چیرې غواړې ورسېږي په کار دی شپېته کاله د مولا شاګردي وکړې شپېته کاله د طهارت باطل وشي نشوې پوه مجتهد ټول کوشش اندی د پاره دی تاسو ته پاته دی 25 سال خو ما کوم کې وش اوس لګیا یو خپل ځان د دې لایق نه ګڼم چې ویم چې زه د علي عاشق یم ژبې حد پورې ویلې دا جمله اورېدی شي عاشقانو والا جمله دی علي ولادت شی ته کېږي واورو علي کوم ځای ته راځي کعبې ته د تا زړه کعبه دی زړه نه کعبه جوړه کا کعبه څه زړه نه جوړې مولا صادق علیه الصلاۃ والسلام ایمان ضرورت دی قلب المؤمن حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله یاد ولرا کچېرې غواړې د تا زړه کعبه جوړه شي ایمان د تازه کا ایمان مرتبه ده زیاته کا بیا د مؤمن زړه کعبه دی غځي بیا علي راځي پوه نه شوې یو درود یا په محمد و آل محمد و لذا دی وجه نه اهل بیتو ته بیګامه د جمله شروع کا بیا پاتې شو د اهل بیتو وجود څه شی دی متا پروردگار یې کنسل کا غواړې ما ته راورسېږو واعتصموا بحبل الله حبل الله د خدای رسی مضبوطی سره ونیسو احادیثو کې چې نحنو حبل الله مو حبل الله یو د حبل الله سرونه وي دوا سرونه وي دا جمله واورو خیر دی لغوندې به پوه شو رسی څو سرونه وي دوا سرونه وي که یو سار د حبل الله دا د موت والا رسی نه دی دا د خدای رسی دی یو ساری خدای ساری بل ځمکې باندې دی قرآن هم نازل شوی دی علی پہلا نورانی شکل کې و محمد و علی نورانی شکل کې ملکوت کې و ولایت باطینی لرل پروردگار لکه څنګه قرآن نازل که مولا علی و پیغمبر هم راستولو څه دپاره چې دغځي کې دا ساری ونسو پروردگار ته مو ورسوي همداسې دی مو څه کوم دا جمله واورو د مو والا علما خو نشو ویلی منبرانو به کوم ناشتي نه اهل کسانو غږ څه کوي د رسی والا دوا سرونه دي ما او تا د پاره کوم سار دی غږ ځمکې کې دی توجه غواړم خیر دی که پوه نه شو بیا زه در سره آینده تقریر کې ډسکس کوم ساری ځمکې باندې دی غته امامت یې بل ساری اسمانونو ملکوت کې دی پروردگار سره غته ولایت یې ولایت باطینی مقام دے دا اہل بیت و امامتی ظاہری مقام دے پروردگار اہل بیت ولایت مقام نراوستلو امامت تا صد پارا ست د امام لمن ونی سے ولایت تا دا ورسی زمکه نه دا اسمانونو تا ورسی ملک نه دا ملکوت تا ورسی باقی دنیا نه دا نورانی دنیا جہان تا ورسی مجھ سکوں مو لگیاو
د اهل بیت نورانی مقام ذکر کوم نارې ورسره وایو کله یې څه حب علی جنه کله یې څه یا علی انت و شیعتک هم الفائزون نارې ورته وایو بیګا عرض وکړه کوم څه علي خودو مانل ملکی ملکوتی مقامی بیانې نورانی څه نارې ووایي د ملکی خو یم بیان که څه رستولی څه دپاره شوی دی واوره دا جمله واوره خیر دی که پوی نشي نوری کوم مقام دی غا د اهل بیت و فضیلت دی بیانی که خو غا ما و تا دپاره نه دی فعلا ما و تا دپاره امامت رغلی دی چې دا ونیسه څه مقام ته د ورسئ مو څه کوو مو آسماني مقام بیانوو څه دپاره دې دپاره چې د تکلیف نه باد شو ویلې ځمکې باندې کوم مقام دی امامت کوم مقام دی غا درته یې څه یاد ولره اوره پورې ولایت ته نشي رسیدی چې توحید باندې د عمل نه وي کړی توحید اولین مقام دی بیګا ما عرض کول څه کله امام رضا علیه صلات وسلام مرو ته راورسېدل دغه ځای کې دا جمله پاتې شوه کله مرو ته راغله خراسان ته راتلل غزي کې ډېر شیعه ورته جامه و یی څه مولا یو حدیث ویل حدیث سلسله الذهب نه ورته وي چونکې منځ کې معصوم نه علاوه څوک نشته امام رضا خپل پلار نه غ خپل پلار نه پیغمبر نه پروردګار نه څه ورته وي دا جمله واوره اے د ما مانونکیو ټولو کلمونه راخستي دي لیکلو کې خو مو تیز یو کا عمل کولو کې لوندې ساخته دي لیکونکیو کلمونه راخستي دي ولیکو اے د دنیا خالقو کلمت لا الہ الا اللہ حسنی لا الہ الا اللہ دا ډیره مضبوطه کلا دی من دخل حسنی توجه ما طرف ته وي من دخل حسنی څوک دی کلی ته داخل شولو امن من عذابی پروردگار دی لا الہ الا اللہ کلمې ته داخل شولې د ما عذاب نه په امان یې څه څو قدمه مولا لاړ یو ځالي مخ راتاو کړل غواړي څه ورته وښیي څه څو رام مخکې لاړ شي خو دا جمله تمامه نه دی یو ځالي مخ راتاو کړل ورته یې بشروطها لا الہ الا اللہ شرط دی وانا من شروطها یاد ولرا که غواړي لا اله الا الله و توحید ته ورسېږي یاري امامت دی امامت نه علاوه توحید ته نشي رسیدی مو څه کوو مو امام خدای مقابلې ته راوستلی دی الله اکبر د مولا علی علیه الصلاة والسلام نهج البلاغه پړاو د مولا اخلاص و توحید خو وساکم زه دې مقام ته راغلم بس ډېر نسته راو توجه ما طرف ته ستړي خو نه یو صرف څو جملې ما عرض وکړل پروردګار تا ته عزت ډېر کړی دی شرافت و کرامت یې ډېر کړی دی یو درود یو په محمد و آل محمد باندې مولا درته خپله یې څه خبر ده ته ډېر عزیز و شریف یې پروردګار درته قیمت وښیل نهج البلاغې کې مولا علی علیه الصلاة والسلام درته ښیلی بیا درته مولا یې څه د یوه جمله یاد وساتو د تا ډېر قیمت دی کمترین قیمت د تا څه شی دی بهشت جنت اورېدلی مه دی دا حدیث نن یوه بل انداز کې واوره مولا څه درته یي ای د ما منونکیه یاد ولره دا وجود دپاره کمترین قیمت بهشت دی داسې نه یي چې د تا قیمت بهشت دی کمترین قیمت دینه خو کم خرڅ نه شي په یوه نظر د یوه ځای کې دا جمله وکړه دې سره یې هم نارې وویلې تاسو خو لغوندې خوب در به یې غلبه کړې دی که کمترین یوه نظر باندې خرڅ نه شي کله چولې کې ولاړ دا جمله واوره دا د ما والا تبلیغي نکته ټول تبلیغ دی فضایلو کې هم تبلیغ دی که خو دا جمله واوره یوه نظر باندې خرڅ نه شي د تا قیمت ډېر زیات دی کله چولې کې ولاړ وي یوه د چا سترمنه تیریږي نه محرم تیریږي
پردي حیا تیریږي بیا ځان ته ویا بیا خپل سترګو ته ویا سترګو ټیټې شو خدای دړاندې کا کچېرې دي ته د سترګې وغړولې بیا به د زمانې امام کوم سترګو سره کسي مقابله دی د نفس و د پروردگار نفس ته ویا څه خدای د ورک سترګو ته ویا څه ړاندې شو زه سترګې ټیټوم مانه به خدای خفا شي مانه به علي خفا شي مانه به د حسین قدرمنه مور خفا شي دا د مو دردونه دي که دا جمله زه ډېره کوم که چیرې د شاه سید میران والا جمله دی ظاهرا شاه سید میران که چیرې موږ غوندې ځان د حسین والا وګڼو د علي ولایت کې داخل شو دي کیلې کې بیا خدا نوی کوم څه دا د دې کور والا دی دا د دې کور والا دی دا د فلانی خاندان والا دی دا د فلانی نه دوه کاله مخکې د کربلا کوم شعار و څه و دا واو تاسو کتلی وي کوم کسان چې هلم کې کربلا ته لاړو دا جملې خو بس تیر شو ورنه بیا په ویر شي نه یو شعار و لیډنګي معمولا ایرانیان کې ډېر خروف شعار و دنیا خالقو ته دا شعار و پیغام ورسول شیطان تاسو کتلی وی لیکلی وو اے د دنیا خالقو یاد ولرو حب الحسین یجمعنا اے د دنیا خالقو کربلا کې نجف نه کربلا پورې یوي وجانا د دنیا خالق راغلی دي چوک تور رنگ والا چوک سپین رنگ والا چوک اردو ژبه والا چوک فارسی ژبه والا چوک عربي ژبه والا چوک انګلیش ژبه والا چوک افریقینا چوک امریکانا چوک یورپنا اے د دنیا خالقو دا خالق څه کسو دا د حسین مینه را جامع کړی دا د حسین مینه را جامع کړی لذا یې څه کا چوک پختنه وکیلاتانا لا اصل چوکی لکم مکانا نری سوریکا البته دا اخ ټایم کې څه سړی رښتیا و د حسین والا وي بیا کربلا کې کوم کسانو سره وواته انی احامی زه حمایت کوم زه طرفدار یم د حسین لکه څنګه حسن نصر الله یې دا جمله واورو حسن نصر الله والا جمله دی تاسو به لبیک یا حسین لسونه به مو اوچات کو توجه ما طرف ته دی لبیک یا حسین والا ناره به وویو ځکه دا د حزب الله ناره دی البته سید حسن نصر الله دا جمله کربلایانو نه 61 هجری والا کوم کربلایان اوس کربلایان خو لوندې کربلا ته چی خو کربلایان د نه جوړیږي څار څه واجب دا 61 هجری والا ا جمله څه دی ډیر په تیزه هم یي اوریدلې دی دا جمله تاسو اے د دنیا خالقو یاد ولرو مودا علی شیایو مودا حسین منون کیوم تاکیا نکوم دا یاد ولرو لو اقتل کچری مو قتل شو ثم اوهیا بیا ژوندی شو ثم اقتل بیا قتل شو ثم اوهرای بیا موسیزی ثم انشر فی الهوا بیا دمو هوا کی اری پرشانی شی ما ترکتو کا یا حسین دما گرانا حسینا دا با بیلا پری نگدو لبیک یا حسین اردوالا سنا اچھات حسین دما گرانا مولا کمو قتل شوم ژوندی شوم بیا ما قتل کی بیا ژوندی شوم زرواری مو سره دا کار وشي بیا ما وسیزی بیا ما ایره هوا کې پریشانی کی ما ترکتو کا یا حسین مولا تا وبیلا پر نګدو لزان دي ته یې کا او کا شعر اعمال د حسن نصر الله غوندې نوی بیا ځان پټ کا بیا چاته ما سفر کې رواني خال منځونو ته کوشي یزید لخر والا مونږ کې د حسین والا موبایل ته ناشتي بیا غزي ویا څه حسین نه مانم حسین ما ساره په ژوندل نه دی توجه منه دی ها
بیا غزي کې ویا خیر دی څه زه مجتهد نه مانم خو که چیرې نه د حسین منونکی وي کربلایي وي حبیب وي زهیر وي وهب وي حر وي حر مطلب څه دی آزاد کوم آزاد وي خدای بندگی نه علاوه هر څه نه آزاد وي بیا که چوک پختنه وکیلتانه لا اصل چوکیه لکم مکانا ناره سوره کا شاه سید میرانا بیا ورته ویا حسین د کلیه کله حسین د کلی ویګا بیا کچېره د چا حیا اوس وخت سمو د حسین د کلی کوهاټ کې چا باندې داز وشي متدار رفیږي کورمه کې کله یو مؤمن زخمی شي متدار رسیږي کدار درته ورسید بیا پوي شاګه خو نه کچولو کې ویلاړم دي د پاره وي ماما بلیری کوم څه ډاډا شو څه خاتم شو تقریرا خو نه ک بیا چولې کې ویلاړ وي د چا حیا تیریږي سبا ان شاء الله رسوم انسان کامل ستای ختمون کوشش کوم یا کپاتې شو آینده بیا د کسترګي ټیټه نه کې بیا پوه شې چې یزید لخر والای آسی حسین حسین غږونه کې ها ویلې څه حسین والا کربلا کې د وړې بیبي غاټ څه واورېدلې تانې بیم لرزیدې حسین والا مو خدای مو کا ټولو نه زیات سخت مسائل دا د شام والا دی کا شام والا دی ما نه کله کله چوک تا پوس وکي مولانا صاحب دار تویت د حسین قدرمنه خور په خپل مرګ دنیا نه لاړه دی که شهید شوی دی دا ژړا والا ځای دا یو دی ښه زه ورته یم څه یو ځل نه څو ځالې شهیده شوي دی څو ځالې بیا خو ورته تیراوی خو نه شي کوم څو ځالې خو دوه درو ځای والا زه ورته بیا تیرام یو څه کله علي اکبر غاږ وکړل څه د ما ګرانه بابا ما مادار ته راورسېږه مولا حسین سترګو نظیر کام شول خو یې څه یو ځالې ځان سره نږدې یوه بیبي وکاته د چوک وه دا د حسین قدرمنه خور وه مولا د ورته یې څه د ما ګرانې خورې علي اکبر سره مړ نه شوم خو تمه کله میدان کې ولیدې ما روح ختم شول غیرتي شیاو د پاره دا جمله دی ویلو څه به زه مړه شولم د ما ګرانه وروره په ځان پوه نه شوم ساتر مه نه دی په ویر شوی خو کله مې د اکبر غام واورېده غاږ واورېده پوه نه شولم دغه ځای کې بیبي شهیده شوله بل کوم ځای کې بیګامه مصیب وکړلو کله نازنین ورور بدن ته راورسېده که یو ځالې سار نخپو پورې د ورور بدن ولیدل نه اوس په لغوندې انداز بدل کم کربلا ته مو بیایم السلام علیک یا شریکت الحسین حسین سا شریکه خور دی که ودرېده د ورور تانې باندې یو ځالې ورنه تپوس وکړل کله یې سار د خپو پورې ولیدل زه نه پوهېږم څه حسین څومره بدل شوی و یو ځالې غږ وکړله ورته د یایي مظلومه دا راته ویه د ما ورور حسین او ته یې نه پوی مې نه کړلې څومره بدل شوی و خو یې څه کله د مظلوم حسین ګوتې وکتې کړم
ما څوره خیال دی بیبوی پوه شوله څه د ورته یې بیا یې غاږ وکړله ورته د یی د ما مظلومه وروره غریبه خور د مړه شه بیواسه خور د مړه شه دغه ځیکې مې یې څه بیبي مړه شوي دی شهیده شوي دی یو بل ځای مو دا جمله واوره کم که پوه شي دا کوم ټایم و د یې څه 11 مازدیګر و دا کوم ټایم و هغه جي دا جمله مانه واوره دا کوم ټایم و کله ظالمانو ظلوانې راوړلې تاریخ کې آئی بیمار امام غاگ وکړل ظالم مخکې را نشي څه یې وکړل یې څه ظالم نه ظلوانې را واخیستلې پهله واړې خور ته مخکې راغلله دا جمله که واورې دا د عرفان والا جمله دی یې څه مظلوم امام واړې خور ته راغلل څه د ورته یې ورته د ورته د ما وړې خورې ما ته پاته دي د تا لاسونه ډېر وړه دي خو زه څه وکړم ورور ته وړه لاسونه اوچات که فریاد یا حسین دا جمله ملنګانو دپاره دی یی څه څو قدمه مظلوم حسین مخکې راغلل دا ملنګانو دپاره د خیر دی پرېږدو هر څوک خپل انداز کې یی څه څو قدمه واورو دا جمله بیبي یی څه دغه ځای کې هم شهیده شوه دغه ځای کې بیبي شهیده شوه کله زین العابدین 2 قدمه واخیستلو یو ځل یې سترګې ټیټې کړلې بیا یې سترګې اوچاتې کړلې څه د ورته یې ورته د یی د ما ګرانې ترورې که بیا دغزی که هم بیمار امام شهید شول هم د حسین غمجنه خور شهیده شوه دا کوم حالات و څه د ورته د یی واورو ورته د یی د ما ګرانې ترورې که بې ادبي نه وي له غوندې خپل لاسونه اوچات که نه واوره دا جمله واوره بل کوم ځای کې واوره لږ مینې سره فریاد وکړه لږ مشام دربار ته بوځم بس دغه ځای کې بیبي زور ختم شول کوم ټایم کې یې څه کله بیبي ودرېدله یوه طرف ته یې وړه بلبله وه بل طرف ته بیمار امام ولاړ و څه حالات کې تاریخ یې څه بیبي زاړې جامې چاولې وې بیبي زاړو جامو سره ولاړه وه یې څه یو ځالې یزید واوره دا جمله خیر دی یو ځالې یزید شربي خپلې ګوتې سره اشاره وکړه غیرتي شي او واورو څه دی یی شمریا دارته ویا دا که د قبر جنا بیبي څوک دی څه دی یی ورته د یی شمریا یزیده دا د غیرتي عباس خور زینب دی شمریا ما اوریدلی و چې عباس علمدار خو ډېر غیرتي دی د عباس خور شام دربار کې څه کوي دا جمله اوریدی شي دا جمله واوره ډېر نه ستروم یو بل تپوس یې وکړل واوره دا جمله واوره پرېږده وار څوک خپل انداز ته څه ده ورته یې ورته د یی شمریا
پوه بشي کوم ورته د یای دا د حسین وړه سکینه ده یو بل تپوس یې وکړل د شیعو زړونو باندې اور ولګول څه یې ویلو ورته د یای شمریا دا راته ویا کالي ویلې خوږ دي هاي 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 لودي مینې سره ویا وا مظلومه حسینه پرېږده وا څوک خپل انداز کې خیر دی شمریا دا راته ویا د بله جمله واوره یو بل تپوس یې وکړه پرېږده هر څوک خپل انداز شمریا دا راته ویا واورو لمندې ما ته توجه راکړو آخري جمله دی شمریا دا راته ویا د وړې بیبي ګوشوارې څه شولې بس لږ مینې سره ویا وا مظلومه